رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. پوس کړه چې زمنګ په کور کې خاپیرک دي مونږ ډېر تنګ کړیو دې سره سو کومړې کوي کنه خبره پوه شوې دا خو تر چمګادل تپوس کې خاپیرک خو په ظاهر کې غیر ضرری حیوان دی خو هر حیوان چې غیر ضرری او ضرری شي لکه پیشو دسې مذوب حیوان دی بے ضرر حیوان دی خو کله کله چرګوټي بیا خوري نو چې چرګوټي خوراک شروع کړو بیا یې مړ کول جایز دي په مطلب پوه شوې نو چمګادل خو ډېر دغه چې تاسو چرمخکۍ نه وژنئ نو په دې ته ځان چرمخکۍ اوس وژلو کې ثواب دی چرمخکۍ خو پېژنې که نه دې کوټو کې ګرځي که نو د دې په وجه دا ډېر رامبړ شی دی ګورې دا ګوره د ابراهیم علیه السلام اور له پوکي ورکول دا دونه کا مسله ده او تاسو ته څه نه وایې ما کور کې وړو ته ویل چې چرچ چرمخکۍ وینئ وژنئ یې زما ورورو له هغه سپری راوړی چې پې وکړي بس ایسته چې کوم دی زلزله پې راشي را پرېوځي پوه شوې نو چرمخکۍ نه وژنئ چمګادړ به څه مړ کوي دا ملګري تپوس کړی دی چې یو سړي ځمکه وقف کړې ده مقبرې ته او د هغه په اجازت باندې په هغې کې سړی ډېران اچوي خزلې مزلې جایز دي که نه کله چې ستا ځمکه ده او تا مقبرې ته وقف کړه نو ستا اختیار پکې ختم شو جومات ته دې وقف کړه نو ستا اختیار پکې ختم شو بیا پکې د دنیا بل کار نشي کېدی بیا پکې خزله غورځول خو بیا ګناه ده جرم دی خیال کې مرازي کومه ځمکه چې یو ځل د یو کار دپاره وقف شي نو بل کار پې بیا نه کېږي د بل دپاره بیا نه وقف کېږي د خلکو بعضو د نیر په غاړه باندې د نیر د پاسه جوماتونه جوړ کړي نو دا ځمکه یو ځلې د نیر دپاره وقف شوې ده او دا نیر حدود دی یو طرف او بل طرف ته تقریبا 8-9 فوټه حدود د نیر شته یو دا نیر دی او د نیر نه بیا دې غاړې ته څه 10 فوټه ځای وي بل طرف ته 10 فوټه ځای پوره هغه اندازه خو یې ما ته نه معلومه خو داسې مخکې په ته داسې څه برزۍ غوندې ودرولې وې هغه به تقریبا په داسې فاصله کې وي نو دغه ځای باندې دا چې وقف شه نیر ته نو په هغې اوس جومات نه جوړېږي مونځ خو کېږي تش مونځ خو پې کېږي خو د جومات فضیلت پې نه حاصلېږي که څوک وقف نو دا وقف جومات دی نه هسې د مانځه یو ډبه غوندې ده لکه سړی چې زمیندار په پټي کې کار کوي او د مانځه ټایم راغی اوبه خورې دی هغه پرېښودی نه شي بس هلته څادر وغوړئ او په یو پوله باندې ودرېږي مونځو کې نو مونځ کېږي دا خو د پیغمبر علیه السلام خصوصیت دی چې فرمایلي چې الله ما ته څه خصوصیتونه راکړي یو پکې دا دی چې ټوله ځمکه زما دپاره جومات ګرځولی معنا دا چې هر ځای کې مونځ کېږي پاک ځای دی پلیت او ګنده نه دی نو مونځ پکې کېږي معنا دا شو ما د خبرې مقصد دا دی چې یوه ځمکه یو ځلې د یو کار دپاره وقف شوه نو بیا بل کار پکې نه کېږي نو چې د مقبرې دپاره دې وقف کړه نو په هغې کې اوس جومات نشي جوړولی چې د جومات دپاره دې وقف کړه نو مقبره پکې نشي جوړولی بلکې یوه ځمکه چې د جومات دپاره وقف شوله نو په هغې کې هېڅ کار د مانځه نه علاوه د عبادت نه علاوه دا نشي کولی او چې د مقبرې دپاره وقف شوه نو اوس پکې دغه څوک وایي چې هلکه دا خو مقبره خو دا لږ ځای پکې دی کې به زه خپل مړي ښخومه نو خیر دی دغه که څه وکړي نو څه بدي پکې نشته ځکه چې هغه خو څه بل سره ده خو د مړي د ښخولو دپاره ده نو په دې وجه بل څه کار پکې سړی نشي کولی دا ناجایز دي ښه تپوس کړی دی د سګرټو او د نسوالو د پرېښودلو دپاره څه وظیفه د ټول نه اولنۍ خبره د دې بهترینه وظیفه غیرت دی څه شی دی لږ سړی ځان نر کي که نه لږ سړی ځان ورته نر کي چې هلکه مړه په دې نسوارو باندې شیطان خوشحالیږي او په پرېښودلو باندې الله خوشحالیږي
په دې سیګریټو باندې شیطان خوشحاليږي او په پرې خودلې الله خوشحاليږي. بس دا خبره کړي مخې ته راوسته د ټولو نه بهترینه وظیفه دا ده. خو بیا هم خیر دی سړی ول روحاني الفاظ استعمالي نو څه بده نه ده. دا یو وظیفه ده. رب اصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين. رب اصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين. دا سار ماخام یو د پاسه سل پیری ان شاء الله د دې په برکت به خدای پاک حفاظت نصیب کی. کداغه وظیفه ګران ای درته نو بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا سار ماخام سلسل پیری ان شاء الله د دې په برکت ور سره به ته حرکت کې. ماته ته وی کنه چې دا بازي کارونه ګورې غیرت واړي په ځان به وته نرکې. زموږ دې کلي کې یو سړی اوس وفات شوی دی هغه نسوار به کول. نو د ډېرې زمانې مشر سړی و د ډېرې زمانې نسواري و بیا په تبلیغ کې لاړ نو نسوار یې پرېښودل. چې نسوار یې پرېښودل نو وی خلک وایي چې د نسوارو نه اورېدل ګران دي. وی ما پرېښودل هېڅ دنیا ورانه نه شوه. مطلب دا چې دغه وخت کې دغه وخته پورې د هغه په زړه کې د نسوارو قدرداني وه نو نه شو پرېښودی. خو چې کله د دین قدرداني هغه زړه کې راله او د نسوارو نه نفرت پیدا شو نو بس بیا وی پروا مې هم نشته نسوار مې پرېښي دي پروا مې هم نشته. نو زما ځکه د اول خبره وکړه چې یاره دې له اول خپل نرتوب پکار دی او وظیفه ورسره کوئ خیر دی څه بده خبره نه ده. رب اصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين. سار ماخام یو د پاسه سل پیری او یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا سار ماخام سل پیری ان شاء الله الله به حفاظت نصیب کی.